علما دا کار دی چې الله د رسول پیغام خلکو ته ورسوي او مولانا فضل الرحمن لګیا دی د زرداری پیغام نواز شریف لوړي او د نواز شریف پیغام زرداری لوړي. علما چې نن بل ورځ به راځي دلته به جلسه کوي. هر دیني جومات خپل خپل کس ودرولې. په کار دا ده چې مولانا فضل الرحمن چې د 5 لکو 3 لکو مفتیانو علماو د بشریت دعوه کوي، دا د هغه ذمهواري او مسؤلیت مشر عالم چې ټول دیني جوماتونه یو ځای کړي. پیپل نیشنل او مسلم لیگ خو یو ځای کوي، پی ډي ایم خو جوړوي د عمران خان په خلاف، خو دیني جوماتونه دی نه یو ځای کوي. او یو پوسټ په دې نیټ باندې راغلو، ډېره ښکلې خبره یې کړې وه. وی مولانا فضل الرحمن علما دا کار دی چې الله د رسول پیغام خلکو ته ورسوي او مولانا فضل الرحمن لګیا دی د زرداری پیغام نواز شریف لوړي او د نواز شریف پیغام زرداری لوړي. اندو کشرانو همزولو انتخابات شروع شوي دي او مختلف پارټو خپل امیدوارانو درولي دي او دا یوه میاشت ټایم چې حکومت ورکړی دی، دا همدې دپاره چې هره پارټۍ خلک راشي تاسو ته خپل پروګرام خپل منشور پرېږدي او بیا تاسو ته فیصله کولو کې اساني پیدا شي چې یاره کومې پارټۍ او د کوم امیدوار څه مقصد دی او څه منشور دی او څه مدغه ده. تاسو ته به زموږ امیدوار راغلی دی حمدالله جان د بوډنۍ، هغه به خبرې کوي او زه یو څو بنیادي خبرې کومه. دا کومې پارټۍ چې مقابله کې ولاړې د دې په باره کې لږ وضاحت راته کومه او بیا خلک وایي یاره موږ له پلانکي دا کار کړی دا کار کړی دی دا کار کړی دی، نو بیا د هغې په اخره کې به د هغې لږ وضاحت تاسو ته وکړم، ځکه چې ستاسو زموږ د عوامو د خلکو ایر ډېر دي، دې خبره ډېر لرې دي چې ما دلته کله زه ممبر وم یا زما پلار چې کله په دې ځای کې ژوندي او د قام یې کم خدمت کو، هغې باره کې اخري کې یو څو خبرې تاسو ته کومه. دې وخت کې چې کوم د جماعت اسلامي سره مد مقابل پارټۍ دي، نو په هغې کې یو جمعیت علما اسلام دی، دیني جومات دی او د مذهب په نوم سیاست کوي. یو چې کوم دی نو پیپل پارټي ده او د غریب په نوم باندې سیاست کوي. او یو چې دی نو مسلم لیگ دی، هغه وایي د پاکستان مونږ جوړ کړی دی، په دې نوم سیاست کوي. یو چې کوم دی نو تحریک انصاف دی چې یو داسې وخت رالو چې د بلدیاتو انتخاباتو چا ټیکټ هم نه اخیستو او نن بیا د مولانا فضل الرحمن او د نواز شریف د لاس هغه بیا داسې ځای ته ورسېدو چې اوس د ټولو خلکو چې کوم دی بیا وایي چې هغه عمران خان مونږ له پکار دی. او یو چې دی نو نیشنل پارټي ده چې هغې د پښتنو په نوم باندې سیاست کوي. نو د دې پارټو لږه لږه تجزیه پیش کومه او بیا د جماعت اسلامي په باره کې یو څو خبرې تاسو ته کوم. مولیانو پارټي ده چې جمعیت علما اسلام ورته وایي او مذهبي خلک دي او عالمان او مفتیانو پارټي ده. هغوی دلته کې خپل امیدوارانو درولي دي او حال یې دا دی چې ستاسو د کلي مولانا سمیع الحق مدني صاحب هغه هم ټیکټ ته اپلای کړی وه او په 300 ووټو باندې هغه الیکشن بیلو دی د افتخار جګړه نه، خو چونکې د هغه غریب دی او د غریبي د هغه جرم دی نو هغه له ټیکټ ورنه کړ او داسې کسان یې ودرول چې د هغوی د مال پته هم نه لګي چې مال حرام دی ورسره او حلال خو سوال نه پیدا کېږي، خو پیسه ده ورسره، لینډ کروزرې دي ورسره، غټې غټې صوفي دي ورسره په حجرو کې. نو هغه مولانا او داسې په ډېرو حلقو باندې مولیان او عالمان یې ودرول پرېښو او دغه به حال دولت والا خلک یا د نورو پارټو نه راغلي او دوی سره شامل ایله ټیکټ ورکړ. او بیا دلته زموږ عوامو ته دا وایي چې دا د علماو پارټي ده او دا کتاب چې کوم دی دا قرآن دی او دې کتاب له وټ ورکول چې کوم دی هغه لکه داسې شوه چې قرآن له تاسو وټ ورکړ او موږ په دې ملک اسلامي نظام راولو. اسلامي نظام هغوی دلته کې چې کوم دی په خلکو راولي چې هغوی له خپله ما په خیال چې نه تا ته د جمعې خطبه در کولی شي، نه راته چې کوم دی د جنازې مونځ در کولی شي. او خدای فضل سره موږ دا امیدوار ودرولی دی ده باندې که ده درس قرآن کې درس قرآن راته کوي، که درس حدیث پې کوي درس حدیث راته کوي، که د جمعې خطبه پې کوي د جمعې خطبه راته کوي، که د مړي تقریر پې په هدیره کې کوي هغه هم راته کوي. هر قسمه ټیک ته پټکې او کواره هغسې نه چې څنګه موږ د علماو په حق کې دی چې یو غټ پټکې به یې اوږده حلقه به یې چولي او موږ به ورځو لاسونه به یې ښکلو، خو دا دی عالم، دا د جمعه اسلامي امیدوار دی. بل طرف ته چې کوم دی پیپل پارټي ده، تاسو غواړئ هغې بنیاد چې کوم دی په دې چې موږ د غریب سیاست کوو، د غریب همدرد یو، خو کله هم هغه چې کوم دی په ټول پاکستان کې تاسو وګورئ غریب سړي له هغې ټیکټ نه دی ورکړی
هغې چې ټیکټ ورکوي جاګیردار له نواب له خان له ارباب له او مالدار سړي له چې کوم دی ټیکټ ورکوي او نن جماعت اسلامي ته دا اعزاز حاصل دی چې په ټول پاکستان کې نیکان دیانتدار ایماندار او غریب امیدواران یې دومره چې هغه پارټي په چندو باندې چلی. ډېر نمبر خبره دا ده چې عوامي نیشنل پارټي چې هغه دا وایي چې دا د پښتنو پارټي ده او د پښتنو د حقوقو کېدای شي انتخابات روان دي، سبا به تاسو دا ټولې پارټۍ دلته کې جلسې کوي او راځي به تاسو بیا سوالونه وکړئ تپوسونه وکړئ. هغې وایي چې موږ د پښتنو سره ظلم کېږي، پنجابیانو زموږ په حق باندې قبضه کړې ده او په دې نوم باندې په پښتنو ځوانانو کې جذبات یې وله روچتوي او هغې چې کوم دی نو هغې نه اوټ په څه طریقه باندې علي او دا د پښتون اواز کوي. حالانکې د پښتنو سره چې څونه زیاتې کړې دی او کوي دا درته زه وایم دا تاریخي خبره ده. د نیشنل پارټۍ د مشرانو نه چا زیات نه یې کړې. نیشنل پارټي په هغه وخت کې نیشنل پارټي وه او خدایي خدمتګار تحریک و کله چې باچا خان و. باچا خان یو مذهبي سړی و، هغه یو د علماو مرګی و، د علماو نه یې لاسلیوه کړې وه او کله چې قاضي اعظم سره هغه ملاقات کو او پاکستان جوړ شو نو هغه 3 مطالبې ته کړې وې. په دې ځان پوه کړئ. یو مطالبه پای کې هغه دا و چې قاضي اعظم ته وی چې زه ستا ملګرتیا کوم خو ما سره به واده کوي چې په دې ملک به اسلامي نظام راولي. او نن د نیشنل پارټۍ مشرانو د قاضي اعظم د باچا خان هغه خبره چې کوم دی هغه د عوامو نه پټه کړې ده او هغه سیاست یې پرېښی دی. باچا خان چې کوم دی په صحیح معنو کې یو خدایي خدمتګار و. هغه آزاد سکولونه جوړ کړي او په آزاد سکولونه چې کوم وو پای کې ولی خان هم سبق ویلی، پای کې غني خان هم د هغه بچو او دې دپاره وي چې زه دې دپاره د خپل بچي دلته ویم داخلوم چې غریب خلک به بیا دا وایي چې خپل بچي چې کوم دی اعلی سکولونو کې زما بچي چې کوم دی نو دلته کې داخلوي او په هغې کې نصاب سو. په دې ځان پوه کړئ. باچا خان چې په سکول کې کم نصاب جوړ کړو نو په هغې کې یو دا چې د قرآن او حدیث تعلیم به یې خلکو له ورکو او هنر به یې ورته ښو، د معیشت غم به یې بله کو او د اخلاقي تربیت، ځکه چې اخلاقي تربیت خو په قرآن او حدیث کې دی. نن عوامي نیشنل پارټۍ هغه سیاست پرېښی دی او په باچا خان مرکز کې ولا سنټر کولو کړي چې دوپړې او باجه رباب او منګي زده کوي. او بل باچا خان چې کوم دی هغه خدایي خدمتګار و. هغه ولی خان به بار په فخر سره دا وی چې مونږ د تاکال یو ارباب له او د هوتي او نواب له په کسبګرو باندې شکست ورکړی دی او خدایي خدمتګار یو عام غریب سړي په ذریعه باندې یعنې غریب به یې ضرولو. نن هغه خدایي خدمتګاري چې کوم دی هغه صرف او صرف جمعه اسلامي کوي. کوم ځای کې چې دماکي وشي، کوم ځای سیلابونه راشي، کوم ځای افتونه راشي نو جماعت اسلامي رضاکار هلته کوي. که چېرته اوټ اغوښتې او که دي که بمونه خلاص شي نو د ستاسو د شهیدانو غوښې هغه د جماعت اسلامي رضاکار راټولوي، خدایي خدمت کوي. نو نن هغه خدایي خدمتګاري چې کوم ده هغه په صحیح معنی کې هغه پارټي که ده نه جماعت اسلامي ده. نن چې الیکشن ته مشرعیت ته وړاندې کوي غریب نو هغه صرف او جماعت اسلامي کې نیشنل پارټۍ هغه ښار پرېښی دی کوم د باچا خان سیاست چې او بل دا خبره دا ده چې دوی وایي چې د پښتنو په وسایلو باندې پنجابیانو قبضه کړې ده او موږ ته په کالج کې د دې لیډران راته دا به وایي چې په لاره د پنجابي او مار مخې له درشي نو پنجابي به مخکې وژني او مار به وروسته وژني. نو جوانانو په ذهن کې به دا یو نفرت پیدا کو او دا عین بل دشمني وه. ځکه چې پاکستان خو چې کوم دی 4 صوبې دي، پنجاب دی، سند دی، بلوچستان دی او سرحد دی. دا چې یو وي نو پاکستان دی. او د نیشنل پارټۍ سیاست چې کوم دی هغه د تعصب په بنیاد باندې دی او په ځوانانو کې او په نوجوانانو کې تعصب پیدا کوي او ورته دا په ذهن کې اچوي چې دا پښتانه د دې یو وکیل صاحب دی چې ما سبقي مو یا په کالج کې یو ځای سلیم خان لاله هغه بار دا وایي چې دا د هندوانو بچي، دا د سکانو بچي، دا د عیسایانو بچي او دوی راځي نن زموږ په وسایلو باندې قبضه کړې د نفرت سیاست. حالانکې د باچا خان خپل یو بیان دی چې هغه په دې نیټ باندې راځي وایي چې ما مقصد چې کوم دی د مخلوق خدا خدمت دی. دا د باچا خان الفاظ دي او مخلوق خدا چې کوم دی دا مسلمان نه دی. مخلوق خدا چې کوم دی عیسائی مخلوق خدا دی، هندو مخلوق خدا دی او دغه شان چې کوم دی نو یهودي مخلوق خدا دی او چې زموږ وس کېږي موږ به د الله د مخلوق خدمت کوو. دا د باچا خان سوچ و. او نن چې کوم دی د نیشنل پارټۍ سیاست دا دی چې د پښتون او پنجابي ترمنځ د بلوچي او د سندي ترمنځ اختلافات به څه لپاره
صرف ځان له مطلب چې هغه د تعصب په بنیاد پښتانو ته وایي چې ستاسو خیرخوا موږ او ستاسو رهنماګان موږ او موږ ستاسو حق به موږ ګټو او دوی دا وایي چې نن په ټوله دنیا کې یو پراپیګنډه دا کوي چې د پښتنو خلاف سازش روان دی حالانکه د پښتنو خلاف سازش نه دی د مسلمانانو او د علیه اسلام خلاف یو سازش روان دی په ټوله دنیا کې د دې نه موږ دا تپوس کوو تاسو ته دا هم تپوس وکړئ چې په دې کشمیر کې بلې پښتانه دي په دې فلسطین کې پښتانه دي په ایران عراق شام یمن او فلسطین کې دا پښتانه دي چې دا هلته کې چې کوم دی امریکې راګیر کړي او ډبۍ یې او کله دوه ملکونه خپلو کې وجنګوي او نن د فلسطین په مسلمانانو باندې حمله ور دی دا د مسلمان پښتنو خلاف سازش نه دی د په دې خبره ځان پوه کړئ نېشنل پارټي نن سبا دغه خبرې ډېر دغه ورکوي دا د اسلام او د عالم اسلام خلاف چې کوم دی سازش دی او په دې باندې موږ د عوام هم پوهیو او جماعت اسلامي چې کوم ځای خلک ودرولي دا د حق خبره هلته رسوي او تاسو هم په دې باندې ځان پوه کړئ تاسو د دې مشرانو نه بل اوس تپوس وکړئ چې ته ماته وایې چې پښتون خلاف او د پښتون په وسایلو قبضه کیږي نو دا په کشمیر کې کوم ځای پښتانه دي او د تمام اسلامي نړۍ کې چې امریکا راوندې شوې ده خپل جادونه خپل راکټونه خپل ډرون حملې کوي هغه ځای کې پښتانه کوم ځای دي د دې نه دا مطلب دی چې د دنیا کې یهود او ټول د مسلمانانو خلاف یو شوي دي او لګیا دي مسلمانان قتلوي او د هغوی په وسایلو قبضه کوي بل جماعت اسلامي یو کارنامه کړې ده زموږ دا کارکنان هم هغه چې کوم دی نو هغه پټه کړې ده یا هغې کې وضاحت پوره نه یې کړې کله چې روس افغانستان ته رالو او د پښتنو په وسایلو باندې قبضه کوله افغانستان یې قبضه کو نو واحد جماعت اسلامي او د مولانا مودودي شاګردان په درېواله وسله باندې هلته جهاد شروع کړو او که چېرې افغانستان کې روسیان کامیاب شوي او قبضه کړې وي نو تاسو لاړ شئ د دې افغانیانو په کیمپونو کې پراته دي دوی چې دا دلته را تښتېدلي دي پټ شوي دي خپل عزتونه یې روسي خپلې خویندې میندې نن زموږ د خویندو میندو او زنانو لوپټې چې په سر پرتې دي دا د جماعت اسلامي دغه کارکنانو شهیدانو چا چې په افغانستان کې د روس مقابله وکړه او د نیشنل پارټۍ لیډرانو بس بیانونه موجود دي چې که روس رالو پاکستان ته نو موږ به د تورخم په سرحد باندې په سرو جامو کې استقبال کوو او را روان انقلاب د باچا خان ناره به دي یوواله هغه انقلاب چې کوم دی را روان دي سور انقلاب د هغه د روس انقلاب و چې هغه روس دوی دلته راوسته او روس چې کوم دی تاسو تبلیغي جماعت ته تپوس وکړئ دوی چې کله روس ته په تبلیغ باندې لاړ شي دوی به ورته واقعیت چې هلته کې مسلمانان راشي نو موږ له به د کور نه یو قرآن شریف روباسي او په ژړا به شي چې دا زموږ کتاب دی خو هغوی نه دین هم واغشتو ایمان هم ترې واغشتو عقیده هم ترې واغشته او اسلام صرف هغوی په نوم باندې پېژني خو دا نخواسته دا روس دلته راغلی وی کوم ته چې استقبال کول نیشنل پارټۍ نو نن به تاسو دلته کې داسې نه وینه نن به دلته کې په دې سړکونو باندې ستاسو کورونو مخکې روسیان سره بوټانو ولاړو او د دوی مشران دا وایي چې انګریزان موږ د ملکه شړلي دي او فخر پرې کوي نو موږ جماعت اسلامي دا فخر سره په دعوې سره دا وایو چې زموږ مشرانو روسیان چې کوم دی د پاکستان سرحد نه پسپا کړي دي او نن دلته کې موږ د ازادۍ ژوند تېرو کني نو نن به دا روسیان راغلي او نن به تا په دې جوماتونو کې دا بانګونه نه اورېده په دې خبره ځان پوه کړئ دا علما چې وایي چې اسلام او اسلام قسم پوخته چې دا ټولې په کنټینرو کې اچولې وي او په سمندر کې لو کړي دغسې په افغانستان کې هم کړي دي ژوندي علما په چوره کې سېدلي دي او په روس کې هلته کې جوماتونو ته تالې چولي دي او مطلب دی چې د خلکو چې کوم دی زنانه او بچي چې کوم دی هغه ټولې بېدینه کوم مسلمانانو نو دا یو تاریخ دی او دا خدمت چې کوم دی جماعت اسلامي کړی دی او لګیا دی کوي یې که څوک ورته اوټ ورکوي او که نه ورکوي دغه شان زمونږ علماو چې نن بله ورځ به راځي دلته به جلسه کوي هر دیني جومات خپل خپل کس ودرولی پکار دا ده چې مولانا فضل الرحمن چې د 5 لکو 3 لکو مفتیانو علماو د بشریت دعوه کوي دا د هغه ذمهواري به شي مشر عالم چې ټول دیني جوماتونه یو ځای کړي پیپل نیشنل او مسلم لیگ خو یو ځای کوي پی ډي ایم خو جوړوي د عمران خان په خلاف خو دیني جوماتونه دی نه یو ځای کوي او یو پوسټ په دې نیټ باندې راغلو ډېره ښکلې خبره یې کړې وه وی مولانا فضل الرحمن علما دا کار دی چې الله د رسول پیغام خلکو ته ورسوي او مولانا فضل الرحمن لګیا دی د زرداري پیغام نواز شریف لوړي او د نواز شریف پیغام زرداري لوړي نو مطلب دا دا زه په تنقید نه کوم علما دي موږ یې قدر کوو خو مولانا فضل الرحمن له پکار دی چې د خپل حیثیت مطابق پکار دی چې د دیني جوماتونه متحد کړي دی د نواز شریف ریوان ته ځي خو
د تبلیغي جومات ریوان ته دی نه ځي دلته بزرګان دین ترقي دي او په دې سوچ کې چې دا دیني جوماتونه چې زه مې اسلام دی مې اسلام هغه هم وایي چې اسلام دا به موږ څنګه یو کوو. مولانا سمیع الحق ته نه جدا دی خفه دی ګل نصیب مولانا او داسې شیراني مولانا ای ته نه لارې جدا کې جماعت اسلامي ورته وایي راځه چې کینو چې ام ام ای جوړه کړو اتحاد وکړو ورته وایي ما سره به اول خبره کوئ چې صدر به هم زمئ وزیر اعلی به هم زمئ وزیر اعظم به هم زمئ او ستا څه به حصه به قدر جوسه میلاوئ. حالانکې اسلامي تعلیمات دا دي چې کوم سړی د عهدې دپاره او د منبرۍ دپاره او د مشرۍ دپاره ځان په خپله پیش کړي د هغه د ټول نه زیات نه اخلوي دا عهدې دپاره او دوی وایي چې نه مشري به موږ ته راکړئ عهدې به موږ ته راکړئ صدارتونه سفارتونه. جماعت اسلامي به ته دا ووایي چې ته موږ سره کښېنه او لیک را سره وکړه چې کوم ته موږ واضح کړو چې موږ په دې اجنډه باندې متحد شو بیا یو ام ام ای یا بل یو محاذ موږ جوړ کړو نه ته هغې تیار نه چې کوم ته خو موږ وښیو که نه نو په دې وجه جماعت اسلامي چې کوم دی په خپل الګ نشان باندې انتخابات کوي. نو دا بل دا ده چې پی ټي آی نن سبا د خلکو په ذهن کې پی ټي آی ده. پی ټي آی ولې چې هغه دا وکړه چې د نظام بدلو. جماعت اسلامي د 15 کال راسې روان دی چې وایي چې موږ نظام بدلو خو جماعت اسلامي او پی ټي آی کې دغه ایجنډه خو یو ده چې نظام بدلو خو نو عمران خان سره چې کوم دی د بدلون دپاره ټیم نشته هغه سره ټول نو سرباز دي 2 نمبر خلک دي دا ثابته شوه مالخور دي او نن د هغې د وجې چې کوم دی هغه دا په جیل کې دی او بل جماعت اسلامي که د نظام بدلولو خبره کوي نو هغې سره ټیم دی ای سره پوه خلک دي ای سره هوښیاران خلک دي ای سره لیکوال دي عالمان دي. نو دې لپاره د دې ملک برایي چې کوم دغه نه هغه په سړک او پول او په ویاڼۍ کې نه ده چې په دې وجه چې یاره سړکونه کچه دي ویاڼۍ کوي د دې ملک نظام چې خراب دی او غریب تنګ دی او چاته حق نه میلاوي چاته انصاف نه میلاویږي چاته مطلب دی چې په هسپتال کې علاج دا د نظام وجه ده. دا نظام به بدلول غواړي او دې نظام دپاره به دیانتدار خلک پکاري دې لپاره به نیکان خلک پکاري دې لپاره به هغه خلک پکاري چې هغې خوف خیرت او خوف قبر او دا خوف خیرت او خوف قبر د مولانا مودودلی په شاګردانو کې او د هغې د پارټۍ په کسانو کې ډېر زیات او چې کله دی له اختیار راغلی دی خپل اختیار که یو وزارت ورته میلاو شوی دی که یو ممبري په ایماندارۍ او په دیانتدارۍ کړې ده. نن حافظ اشمت چې ستاسو حلقې نه قومي اسمبلی ممبر دی هغه ورځ یو تقریر کوي چې ما ته 35 ارب روپۍ زما د قلم نوتي زما په وزارت کې د اوقافو او د دغه وزیرو سوشل ویلفیر او د زکات نو هغه وایي چې ما 35 ارب روپۍ درخواست کړي دي او نن هغه په یو داسې موټر کې ګرځي چې هغه ټیرونه هم چې کوم دي نو د شوبې سیکنډ هینډ ټیرونه دي نوې ټیرونه هم پکې نشي اچولی او په هرا سکول کې د هغه خپله حصه ده او په هغه حصه باندې هغه خپله ګزاره کوي 35 ارب دا کوم خلک چې 35 ارب روپۍ چې وي نو نن به دلته تاسو به کتلي دلته به لینډ کروزر قطار ولاړو او ما له هم یو چابي راکړې وه دلته کې عزت خان صاحب له هم یو چابي ورکړې وه چې ځای لکه که الیکشن هم وګټو خو دا ستاسو شو او زه به ځان له نورې پیدا کړم او که الیکشن مې بیل و دا بیا ما له راکړئ خو هغه غریب نن په زوړ ګاډي کې ګرځي او د جماعت اسلامي په چندو باندې الیکشن کوي دې ته داسې لیډرشپ او داسې قیادت پکار دی او کمزوري چې کوم دی په تاسو کې ده تاسو خپل اوټ اخپیت نه پېژنئ تاسو هم د اغله خلک چې کوم دی راولئ او په دې قوم یې مسلط کوئ څو پورې چې تاسو مطلب د اوټ اهمیت تاسو ته نه دی پیدا شوی او د دې اوټ قدر هم نه کړی د ملک چې څه برایې دي د ملک چې څه فریادګانې او فریادونه دي د ملک کې لوډ شیډینګ دی په دې ملک کې ګیس نشته دا ټول ستاسو د اوټ کمال دی او هغه وخت کې چې کم دی نو تاسو په پرو جنبو کې راشئ او ډېر خلک اوس داسې ټیکهداران یې مقرر کړي دا په هره جلسه کې چې ورته وایي چې پیسې به در کوم او دونه اوټ په زما په کلي کې هلې بعضې خلک مشران کړي نو خیال کوئ د خپل تاسو خبر هم نه او تاسو خرڅ شوي او څوک راته وایي چې پلانکې پاټۍ لوټ ورکړئ ما یو جلسه کې خبره وکړه مې نورعالم خان ما اورېدلې ده چې دروغ دی خو رښتیا خو چا وایي چې نورعالم خان له اوس ایم این ای سیټ ته ولاړ دی یو کس لاړو هغه ورته وایي چې زما پلانکې کا ډیګلي کر زموږ د کلي هغه بورډ یې لګولی وي هغه ورته یې شاته بورډ باندې وګوره ستا په کلي کې دونه اوټ ما ته اخیستی او دونه مې پیسې ورکړي ستا په ما باندې د اوټ حق نشته ستا د کلي نو که دا خبره ورته داسې کړي نو دویم د نر بچې چې په کار چې ورته یې کړي نو داسې خلکو دا نه چې ستاسو په سر باندې سوداګانې وشي او بیا خلک ځي او ورته وایي چې جي زما خو په کلي کې دغه وسو
حالانکه هغه پیسې اخیستي نو غربت دی د یو بورې وړو دپاره یو ټیم دپاره هر سړی خو داسې پیسې له درکوي چې ستاسو پې کم سے کم یو 6 میاشتې د مزدورۍ نه خلاصېږئ نو بالکل یې ورکوئ او که نه هڅه پورې بیا مطلب چې خنداګانې ستاسو ضمیر په پیسو علي نو دې ته مطلب ځان بیدار وساتئ. جماعت اسلامي دا پوهه په عوامو کې ډیولپ کوي په غریب عوام کې په دې ملک اکثریت دا غریب عوام دی 90% په سلو کې لس کم سل دا غریبانان دي او کمرانی په د 10 کسان دي مالدار خانان نوابان اربابان چودریان وډیراګان او خلک چې کله الیکشن راشي نو ستاسو د اوټ لپاره دلته راشي لکه نواز شریف زرداري او چې کله الیکشن تیر شي نو تاسو بیا زلزلو سیلابونو ته پرېږدئ لاړ شي په برطانیه کې په امریکا کې ډېرې په دوبۍ کې ډېرې او بیا خپل علاجونه هلته کوي داسې هسپتال یې تر اوسه پورې دلته نه جوړ کړی چې پکې خپل علاج وکړي دا به هله کېږي چې تاسو د کمل او دیانتدار خلک چې کوم دی دلته به رس اقتدار کوي نو زه تاسو ته وایم دا به وختن فوختن الیکشن کې یو میاشته موږ به راځو دا کومو خلکو چې دا خبرې واورېدې دا پکار چې تاسو چې څوک دلته نشته هغوی ته دا ورسوئ تاسو خاندانونه دي ستاسو وروڼه دي ستاسو خویندې دي ستاسو زنانې دي دا به ټول وټاچئ او د جهاد په جبځې سره به چې کوم ځای او د خپل قیمتي ووټ په استعمالوئ. بل د کارونو خبرې دي خلک وایي هغه ورځ یو رالم ویني دا ټرانسفارمر راته پلانکي لګولې او بل ویني ما د کور مخې ته چې کوم دی سایډ وال کړی دی نو ما ورته ته خبرې چې دلته کې ټول عمر ستاسو د ګنو ستاسو د زمیندارۍ او ستاسو څخه د ریکوري ګري دا مشران ژوندي دي دا چا په میلیونو خرڅ کړي دا سید خان خرڅ کړي زما پلار چې یو ځل طلا ناست عثمان خان صالح محمد خان مړ نو موږ هلته کې دعا ته ناست نو د ګنو خبر راله نو عثمان خان وی چې تلو ما میر افضل خان له او انډنټون لپاره نو یا راته وی چې ستاسو علاقې یو لیونی راځي ارباب او مهرباني وکړه ما ته نه خلاص کړه ورته چې ډېر مې نه تنګوي ما ورته چې څوک ته وي دومې واغه شوي ما ورته چې ته پېژنې څوک دا زما سکه د تره زوی دی وي چې ښځه خفه نه شي دا نه ورته ونه خفه به شي او راته وایي چې ما له 500 شپېته ډنډې راکوه زما کار خو نه ما سره پوره علاقه ده سر راته حجره ډکوي نو داسې لیوني چې کوم دی جماعت اسلامي پیدا کړي دي چا به د ځان نه مخکې د قوم خدمت پې کوو او چا به چې لاس باد شو چا به چې اسپتال کې ضرورت شو چا به چې مطلب هغه ته سید خان له بیا منډې والې دا جماعت اسلامي و بیا تاسو ما له وټ راکړو نن تاسو وګورئ د انکو ګړی سړک ما پوخ کړی دی د بنیادي سړک هغه ورځ یو کوي دا سایډ وال لاله پلاکي کړی نو مې دا سړک باندې پکې اس پې نشو ختې نو دا ما په ډسټرکټ کونسل کې پوخ کړی دی لومبنۍ تارکول پې ما چولی دي د هغې نه پس کو کوتي بوتي راغلي چا بند کړي نو بنیاد یې ما ایښی دی د عیسخیلو سړک ما پوخ کړی دی د سید آباد او د ګولي ګړی سړک ما پوخ کړی دی د بنیادي د ډب سړک ما د مل په پیسو کې دا ما پوخ کړی دی او بیا په ایوب جان ممبر شو غیر جماعتي هغه پې بورډ ولګو او بیا مخکې د میاګانو کړی چې د ډب هغه سړک ما پوخ کړی دی د کریړی کلي د شاهجان خان توجه پورې سړک ایوب جان پوخ کړو شاهجان خان د حجرې نه ول ارباب نظیر حجرې پورې ما پوخ کړو بیا به خلکو وایي دا خو یې د ارباب نظیر حجرې ته پوخ کړی دی په کوچانو کې ماشومان سکول ته را پورې وته ګلبېلې ته او ګاډي ول 250 ټی ماله راکړو او قاضي فرمان د ما سپورټر هغه ماله رالو د شپې یو بس یې راوست وایي چې دغسې رور او خور مې وایه خدمت وایي چې دلته سکولونه پکار دي ما 2 کلو له نور سکولونه منظور کړو او په هغه 250 ټه ما دا وتو نه چې دا ما له 250 ټه راکړي ظالمانو ایوب جان له ورشئ نو هغه سکولونه ما کینسل کړو په کوچانو کې مې هغه سکولونه جوړ کړو نن په هغې کې بدله ډبل چت سکول جوړ شوی دی کوچانو کې دغه شان شریف خانې وله اوبو یوړه زما دغه ټکه سیند په غاړه پټیو او ما پسې خلک راله شریف خانې والا راته ووایي چې یاره نو 2 کناله مې وله اوبه خور ولې خوله ورکړه 2 نصر الله خان ما سره اجاره وه مخکې ځل چې مال اجاره راکوله قسم پوښتی 2 کناله ځمکه یې کټ مې ولې دا تا شریف خانې له وله ورکړې نو خبره دا ده اسپتال له ما جوړ کړی دی د چې هغه وخت کې چا مفت ځمکه نه ورکوله او که د جماعت اسلامي ممبر یا وزیر څو نم راله الله راوست انشاءالله دې نه به زه داسې اسپتال جوړوم څنګه چې کوم دی د ګلبېلې بیچ دغه یا د ناکې مرکز دی ایکسچینج چې کوم دی ځمکه ما ورکړه چا نه ورکول دلته خو هغه وخت کې موبایل نه وي ناګومان کې له منډۍ ما منظور کړې ده چې تاسو ځای په هفته کې پکې هر یو سړی چې 1000 او 800 او 2000 روپۍ ګټئ په اختر کې خو زرګونه ګټئ دا منډۍ له ما منظور کړې ده سوی ګیس بل ورځ به دلته راشي څوک به راشي ورته به وایي چې ما دې کلي له ګیس ما دلته کې روډ بند کړ زه ممبر هم نوم او شیر علي راته ټلیفون وکړي عیسخیلو
چې دا ګیس پیپلاین خو روان دی مخکې په کوچیانو ګلبېله لاړ او خزانې مل ته او دا خو دلته بیا زموږ علاقه محرومه دي. ما ورته ته خلک رښتې شي وایي چې یو مې ښځه اعلان وکړه او ګولي را سره ما یو هفته دا روډ بند کړ او بیا افتاب خان وزیر داخله و ډېر ښه خاندان دی ډېر ښه مشران دي. پکار دی چې هغه خو مونږ پسې خلک رالېږلي پولیس چې هلکه جیل کې واچو پرچې پې کټ کړ. ما پسې جواب وکړ شمس الرحمن هغه د پارټیو او هغه وخت کې الیکشن اعلان هم شو عزیزو ته یې دغه بوتلو خپلې بنګلې ته یې غوښته وایي دا څه چل دی. هغه دغه افسر ورته ووایي چې یاره دې مونږ له دغلته کې ځای راکړي نو مونږ به دا ګیس په چې کوم دی نو راولو دلته کې دوی ته به بیا په مزه مزه کېږي. نو د ناګومان کې چې پنجره جوړه شوې ده دا ما عثمان خان ورکړه او دلته کې بیا په سیدآباد کې دوای خیر وشو د نورعالم روره میله رالو اصف اقبال میله رالو الیکشن اعلان شو او باران او نرۍ نه دیګونه پاخه کو او د هغې مخکې هغه افسران ما ورته د دې مخکې به ته اعلان کړې اعلان یې وکړو دوای خیر وشو او نن د هغه ناګومان نه د کوچیان ګلبېلې کریړې بادینونه پورې او تر کډیانې پورې او دا شان ستاسو سرکلي پورې عیساخیل ډب بنیادې کریړې او دغه شان ګډي چراغ شاه شریف خان ټولو پورې ګیس ورسېدو. دا ګیس چې کوم دی د جماعت اسلامي کارکون تاسو له راوستې دا حالانکې ممبر نه وم تاسو لږې سترګې وغوړوئ کارونه چې دلته کړي دي او خدمت کړی دا جماعت اسلامي کړی دی او دلته خلک وایي جماعت اسلامي خو مطلب که مونږ ووټ ورکړو نو څوک یې نه ورکړي نو دا به نه وایه دا به وایي چې که څوک ووټ ورکوي که نه ورکوي مونږ به جماعت اسلامي له ووټ ورکوو. خبره دا ده نو دا شی دی چې اصل دغه چې دی که نه پارټي دې کې زموږ هم کمزوري ده چې تاسو ته مونږ د جماعت اسلامي پیغام صحیح نه دی رسولی یوازې ستاسو نه او تاسو نن کوم سپین ږیري چې ناست یې نو نن څو کاله مخکې د بوټو په وخت کې یا د مسلم لیگ په وخت کې تاسو هم ځوانان وئ تاسو هم یوتیان وئ څنګه چې نن د پی ټي آی ځوانان دي او خبره یې په غوږ نه لګي تاسو هم دغسې ځوانان وئ او په بربند لټ په وخت نن د ولي خان جلسه ده هیله ځو د شپې نه بعد نن د بوټو صاحب جلسه ده هیله ځو خو دا د هر څه مو کته او اخره کې هم همدغه حال دی چې نه بجلي شته نه ګیس شته نه هسپتال شته نه راته په روکري بغیر پیسو میلاویږي ولې چې صحیح حکمرانان تاسو نه منتخب کړي. نو نن مونږه د جماعت اسلامي دعوت د انتخاباتو په ذریعه خورو کور ته یې رسو هر چا ته یې رسو مونږ د حق خبره کوو او په کار دی چې تاسو دا ځل خپلې زنانه خپل بچي خپل اولاد په دې خبره یاران دوستان رشته دار پوه کړئ چې دا اوټ په انشاءالله دا ځل مونږه جماعت اسلامي له به ورکو په فخر به ورکو په ښکاره به ورکو او په ډاګه به ورکو انشاءالله کامیابي به جماعت اسلامي